بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی القمر. قمر یعنی چاند حیعت قدیمه میں ایک تا پخانی فلکیین چې کومو حیعت دانان اغیوی بس خدای په دې لوی کائنات کې دغه یو سپوږمۍ ده نو پوه شوې یعنی یہ ہمارا چاند جو قمر ارضی کہلاتا ہے. اسی طرح شمس یعنی سورج بھی ایک تھا، یعنی وہ شمس جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے. قدیم حیات کے ماہرین اس شمس اور اس قمر کے علاوہ دوسرے کسی قمر اور دوسرے شمس کے وجود کے قائل نہ تھے. 132 صفحہ. لیکن حیات جدیدہ میں دونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنانچہ سائنسدانوں کے نزدیک صرف نظام شمسی میں چاندوں کی تعداد 165 سے زیادہ ہے. بعض سیاروں کے گرد کئی چاند گردش کنا ہے. اسی طرح رات کو نظر آنے والے کئی ستارے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنا نظام سیارات رکھتے ہیں. ہر ایک ستارہ اپنے نظام کے لیے شمس ہے. بس سورجوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور چاندوں کی تعداد بھی کم نہیں. چاند کی سطح میں بے شمار پہاڑ ہے، ٹیلے ہے، پست و گہری جگہ ہے، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہے، وسیع میدان ہے، بے نور نشانات و علامات ہے. آتش فشاں پہاڑوں کے دانوں کے مشابہ بے شمار دانے ہیں اور سینکڑوں میل طویل بے شمار گہرے شگاف اور لولو کند کندرئی دی کویان دی لولو غرونا میدانوں ندی بکی. ماہرین نے بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے چاند کی سطح کو نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ چاند کے اس رخ پر جو ہماری طرف ہے آتش فشانوں کے گہرے دانوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے. 60,000 غاٹ غاٹ آتش فشانی غلوی کندی دی بکی غرونا یو سابل سے بل سپنگمائی دا جو مخامہ مو سوال لسم سپنگمائی دا گوری نو داغون بکی خکار کی ٹھیک شولا اسمان بالکل صفاوی گوری ورطا بالکل دیسی داغون برطا بکی خکار کی خڑاون دا کی دا سدی پخانای زمانہ کی دیسی چل خلقو کڑو دے سائنسدانانو حیعتدانانو دے تحقیقات اوکلنو ویدا بدے کہ سمندری دی سندون دی نو چا کم سین سمندر دریاب کو نو اول اخپل نمو ورگو پوشوی بی لکہ دا چانا سنومو نو یر دا پلان کے سمندر دے اخپل نم باندے والا نم کے خود شو لکہ دا چی پل کور ربائی دلی زمانہ جد لگا 13 شوا بیا معلوماتو شو دا خدای مسلمانان دا ٹکی اوبا نشتا خود تند دلا سا خلق مری ٹکی اوبا بکی نشتا ٹکی ہوا بکی نشتا سندون بکی دا کم تارا پر آلو یا غیب یا بیا خواہ نمونه بیا وران ٹھیک شو نا بیا تحقیقو شو چې نه سندونه میندونه نه دي بلکې دا غرونه دي خو هلته هوا نشته نو په دې باندې د نور رڼا دي چې پریوځي نو د نور رڼا چې پې پریوځي نو بیا موږ ته چې دا سپینه ښکاري هغه راته راپاس کېږي داسې ټیک ده نو چې په کم ځای رڼا نه پریوځي په ځمکه چې په کم ځای رڼا نه دلته اوس نور شته او دا ټول لیټونه بند کې بیا هم رڼایي ځکه چې دلته په دې فضا کې ذرات دي نمی ده نو هغوی دا رڼا د یو ځای نه بل ځای ته پاس کړي د بل نه بل ته د بل نه بل ته بل نه بل ته نو چې په کم ځای نور لګي په هغې خو ښه رڼایي خو چې په کم نور نه لګي په هغې سوري هم رڼایي خو هلته هوا نشته نو هلته چې په کم ځای دا رڼا دي چې لګي که نه بس په دقې لګي او چې په کم ځای رڼا نه لګېل د دې شي تکه توره تیاري چې خپل لاس په بکې هم نه پوهېږي بې که نه لکه مثال په طور دا لیټ دی په دې ځای نه لګي اوس که نه په دې نور باندې لګي خو په دې ځای نه لګي هغه سوری غونده کې پې دی که نه نو چې هلته دې شي وکړي نو په دې ځای به داسې تیارۍ که نه چې هېڅ شی به پکې هم نه شي لیدل که هلته هوا نشته چې د رڼا دا
دغه پاس کې دی بل ځای ته. نو دا دغه سوري دي د غرونو او غټي غټي کندې دي پکې. نو کندې په خوله خو نه لګي خو ښکته ویښته بیا رڼا نه کوزېږي نو هغه تکه توره ښکاري. چې مونږ ورته د تماشه کوو مونږ ته داغونه ښکاري. دا دغه د غرونو د مختلفو ټیلو سوري دي او دغه رنګې دا کندې کندرې دي جوړې کویان او کندې دي پکې. دا دغه خبره شوه. چاند کا حجم دې پیړله والے غټ والے. چاند زمین سے بہت چھوٹا دې بڑی خبره پوه شوئ که نه داغونو دغه خبره. چاند زمین سے بہت چھوٹا ہے زمین کا حجم قمر کے حجم سے 49 گنا زیادہ ہے. زمونږ د ځمکه د سپوږمۍ نه 49 گنا غټه ده. یعنی د ځمکه که دننه ټوله ډډه کې او سپوږمۍ ورته وولې نو څو سپوږمۍ به پکې راشي 49 یا 49 سپوږمۍ چې یو ځای شي نو د هغې نه څه جوړ شي یو د ځمکې عمرې پیړله والی ځای چې سوره نیولې دومره ځای به ونیسي. یعنی 49 گنا زمونږ نه وړه ده زمونږ ځمکه دې غټه ده. بس اگر جسم زمین کو تقسیم کر کے اسے 49 ٹکڑے بنائے جائے تو ان میں سے ہر ایک ٹکڑا حجم قمر کے برابر ہو. یا د ځمکه باندې قنچي کې دی او کټې کې 49 ټکړې دې نه جوړې کې یو ټکړه به د څه برابر وي د یوې د سپوږمۍ برابر وي. اور اگر کرۂ قمر کے برابر 49 کرے جمع کر کے ان کا مجموعہ ایک کرہ فرض کیا جائے تو ان 49 کروں کا مجموعی حجم زمین کے حجم کے برابر ہوگا. پوهیږي په بیا دغه رنګې موږ ته چې د سپوږمۍ څنګه کله د هلال په شکل کې کله د بدر په شکل کې دا ښکاري که نه کله د تربی حالت ته شي نو ربع راته ښکاري ٹھیک شول داسې نیمه راته ښکاري کله داسې ګول بالکل راته ښکاري نو دا نصف وي لکه نیم طرف یې هغه دی نیم طرف یې دا دی ٹھیک ده. نو دقه رنګې چې د سپوږمۍ د پاسه ځان نه ناسې نو دا ځمکه به هم تا ته داسې ښکاري. ځمکه خو د سپوږمۍ نه 49 ګنا غټه ده نو چې دې ځای نه څومره هلته فاصله ده د هغه ځای نه دلته دومره فاصله ده که نه نو دا ځمکه به تا ته لکه د 14مې چې تا ته څومره سپوږمۍ ښکاري نو د سپوږمۍ د پاسه که ناستې نو دا ځمکه به هم تا ته دقه شان د 14مې غټه ښکاري خو 49 ګنا غټه نور یو غټ تانبېړ وي. دا هم دی په شان کره د ځمکې په شان دقې له راځو ښه ټیک شو نه. بل موږ ته د اول 2-3 ورځې راته داسې نری ښکاري که نه نو هلته چې ته یو 1-2-3 ورځې د میاشتې دغه تاریخي نو دا ځمکه به تا ته داسې نری ښکاري خو دا به راته دومره لوی غټ شی ښکاري که نه چې لکه دا تا ته چې د دې ځای نه سپوږمۍ څومره ښکاري د دې 49 ګنا غټ. یعنی که داسې ناستې ځان له په یو میدان کې او کتاب د سره یي او د 2مې ورځې 2 تاریخي یا 1 تاریخي او ګورې ورته نو په ځمکې په رڼا باندې ځان له کتاب کتلی شي. پوه شوې پې ځمکې کې هم خپله رڼایي نشته خو نور به پرېوځي که نه نو که په سپوږمۍ ته ناستې شو د ځمکې باندې چې نور پرېوځي هغه رڼا به تا ته هلته پاس کېږي. په سپوږمۍ خپله رڼا نشته نور به پرېوځي هغه موږ ته راپاس کېږي چې موږ ته سپینه ښکاري. پوه شوې پې داسې دا نورې سیارې هم دي ستوري نه سیارې مشتري شوه مریخ شوه بله دا سیارو په دې کې یوې کې هم ذاتي رڼا نشته دا زموږ دې په شانتې خاوره دا میدان دی داسې خو نور پې پرېوځي نو هغې کې هغه قوت دی چې رڼا راپاس کړي لکه شیشې ته بتي ونسېږو هغه یې پاس کړي که نه پوهېږي پې نو دقه رنګې دی نه چې دا په دې ځمکې کې هم دغه قوت دی په دې نورو سیارو کې چې نور رڼا پې پرېوځي نو دا بل طرف ته داسې سړي ته دا بیا سپینه ښکاري. پوه شوله ها بس تله ورته غواړي نو چکر ورته نور ورته الله ته پته ده چې څوک ورته تلي وو که نه خو روس دا دعوه کوي چې موږ ورته په 1964 کې تلي یو. پوه شوې پې او مونږ یې دغه نور سیټلایټ یې ورته تلي دا راکټ چې دي که نه دا د ډېر شی تلي د چاینا ورته تلي د روس ورته تلي د امریکې ورته تلي نورو ملکونو ورته تلي د هندوستان هغه د 13 یو کال دوی وشو چې په ټولو چینلو باندې خو د دوی یو راکټ هغه پې کوزېدو نو غالبا چې 7 کیلومیټر که 8 کیلومیټر لار پاتې وه
دوره فاصله ته بیخي ول رسیدل او دلته دې سره کنیکشن برابر او د کمپیوټر باندې دغه کاو کنټرول کاوي نو بس چې دغه 7 کیلومتر نږدې شو د کنټرول ته بار شو بس بیا تباشي بیا ختم شي وشو او د نور ملکونه دغه روس چین دغه رنګي امریکا وغیرہ دوی ورته خطلې دوی ورته خپل راکټي استولې دي هغه کې بیا مختلفې کیمرې لګېدلې جو تصویرانو واسي ښکته را لېږي بیا او ویډیوګانې هم کوي ښکته را لېږي بیا پوه شوې مونږ پاکستان چې ورته خیږو یا به 2060 یا به 2070 ټیک شو نو بس دغه قصه ده وزن قمر الغرض یہ تو حجم قمر کی نسبت تھی چې زمګه ته 49 ګنا غټه ده خو په وزن په اعتبار سره باقی وزن قمر کا معاملہ اس کے خلاف ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 81 چاند جمع کیے جائے تو ان کا وزن ارض کے برابر ہوگا تو وزن په اعتبار سره ته زمګه بیا 81 ګنا درنه ده پوه شئ او دا غي وزن بیا هم لکه دسی خاور نه زمونږ نه دا چې دا یا دسی ګټي نه دي لکه دا چې دي که هر شی دی بیا د موین الفلسفه کې وتا لیدلی دا زمکه د دې د ټول سيزونه د هغه عناصر 40 نه جوړ دي او دا کوم بالایی سيزونه چې دي سیاره د ګیسونه دي یو بل ماده د اثیر ورته وي ایتر اثیر دا د اثیر عنصر نه وی جوړ دي پوهیږئ به ٹھیک ده نو دا هغه کوم ماده چې بیا ده هغه د خاورې د مادین لږ سپکه ده نو د وزن په اعتبار سره ته مونږ د زمکه سوره درانه ده 81 ګونه په تله کې یو طرف ته ټول زمکه کې بل طرف ته 81 سپوږمۍ نو بس وزن به برابر وي پوه شوئ चांद का कुतर 2160 मील है कुतर सोरा दे 2160 मील कुतर दे پیژندل یو کنه یوه نقطې نه شروع شي بلې تلاش د مرکز تیر شي د 2160 په دوی تقسیم کو جو راداس په دور شي 1000 سبشي 160 جمع من يمكن 80 غنا نو 1080 تقریبا دا به راداس راشي ماهرین کہتے ہیں دا ګوره مثال زمکه ده نو محیط به ورله ناپ کړی نو سوره خو پکې نه کړی چې قطر ول ناپ کړی دی کنه نو د محیط نه قطر معلومیږي په پای سره څه سره پای سره ٹھیک شو نه پای څه دی 22.7 دی کنه نو 22.7 برابر ہے زمکی قطر ولګوا او نامعلوم دات دی خورا والا نو چې دی یا د دی خورا والا ما دلتا دغه او د شرا زمکی قطر وختي سویل سو یا ما سپوږمۍ ده دغه سپوږمۍ قطر یې سوره دی پای نسبت سره 22/7 برابر ہے سده 2160 دای ٹھیک شو محیط قطر دا دیگا نا 2100 محیط نا معلوم شو کنه تا پاسانه اوس معلومی دا حالت د تقسیم کړي دا دل تراوله 22/7 ضرب 2160 مساوی دای محیط دا حل کا تو ګور اور دا بیا دا 22/7 په ځای باندې ولګو 3.14 ضرب 2160 دلودی کی ضرب ورکړو 6704 دای محیط شو وشولا د یو نه بل معلومی یا د بل نه بل کته دا معلومی دار ته نه معلوم جو بیا لکه مثال په تور 10 22/7 مساوی ہے 22/7 3.14 مساوی ہے
6782 بٹن نامعلوم قطر مونږ ته معلوم نه دی ٹھیک شو لا ها نامعلوم ضرب 3.14 سوی 6782 دا په حالت د ضرب کې دی دا یوازې پاتې کا 782.4 تقسیم 3.14 دا به دې تقسیم کتو چې دې خو راغی تقسیم ته شو که نه دا به دې تقسیم کتو 2100 دا دې قطر روت نه محیط بټه قطر دا یو پای ده دو پای خو په ریډین نظام کې درجی وي ریډین نظام کې ریډینی سوره دي نو دو پای نور د هر دایره کې محیط چې 22 سي نو قطر به 7 دغه نسبت ده د دې نسبت په اعتبار سره بیا ګوره چې څومره وړه دایره دی هغه څه غټه دایره په دغه نو چې تا ته یو شی معلوم دی بل نامعلوم دی جو لګوا چې کوم نامعلوم دی هغه ته جدا کوا وشو چلو کم ځای ته ورسېدو پس चांद का قطر ज़मीन के قطر की चौथाई से कुछ कम है माहिरीन कहते हैं कि चांद की जाज़िबियत क़ुव्वत कशिश ज़मीन की जाज़िबियत का सुदुस चट्टा हिस्सा है उस गुरे द नूर क़ुव्वत कशिश ज़मीन सोलह गुना से वो 28 होगा ना और स्पंगमई न मंग 6 गुना ज़्यादा यू स्पंगमई न ज़्मा का सोरा ना 6 गुना से वो مالا ته ویلو چې په ځمکه باندې یو سیز دا زه داسې ورتاو کړم دی چې په کم سپیډ سره ځي نو که دا ته په نور ورتاو کړي نو د هغې دې سپیډ په 28 ګونه سیوا سپیډ باندې به دا په کته روان وي پوهېږې خو دلته چې دا ما ورتاو کړو دا په کم سپیډ سره ځي نو که ته د سپوږمۍ د پاسه ولاړ یې دا داسې ور وغورځې پوه شوې دا چې په کم سپیډ سره لاړ د دې په شپږ دغه سپیډ چې چې باندې تقسیم کې نو د په قلاره باندې سلو باندې لکه دا چې په یو سیکنډ کې کته راتاویږي نه هلته به چې یو شی د برې نه راتاو کې چې په یو منټ کې ښکته راغورځېږي نو هلته به په 6 منټ کې او بل مې راته ویلي چې دلته مونږ یو قدم والو نو چې انور د پاسه یو زمونږ دا فاصله تویږي یو قدم نو 100 قدمه باندې 28 نو چې په ځمکه باندې دا فاصله تویږي ها یعنی د دې یو قدم شپږمه حصہ شپږ قدمونو فاصله باندې توی کړي پوه شوې به دلته چې ته په یو قدم کوم فاصله توی کې نو دغه یو قدم چې په سپوږمۍ د پاسه علي نو سوره فاصله به توی کې د دې په 6 ګونه دا غځای پورې مثال په تور شپږ قدمه لار ده نو چې قدم پورته کې هغه ځای ته به رسېدلی پوه شو چې ټوپ پور سره ویلی شي ټیک شو نه نه موټر سایکل بالکل باندې ضرورت نشته ټیک شو خو په یو منډه به ځي پوهېږې به په 15 منټه کې ته په منډه باندې روان شې نو څومره لار توی کې مثلا په 5 منټ کې په منډه باندې ته 1 کیلومیټر لار توی کې نو چې هلته بسم الله کې پې او روان شي په 5 منټ کې به دې 6 کیلومیټر لار به توی کړي پوه شوې به زما د موټر سایکل نه لږ تیز روان دی हाँ चलो माहिरीन कहते हैं कि चांद की जाज़िबियत क़ुव्वत कशिश ज़मीन की जाज़िबियत का सुदस चट्टा हिस्सा है। पस ज़मीन की क़ुव्वत कशिश चांद की क़ुव्वत जाज़िबियत से 6 गुना ज़्यादा है। चांद का हुज्म और मादा ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए इसकी क़ुव्वत कशिश भी बहुत कम है। इसका नतीजा यह है कि जिस शय का वज़न ज़मीन पर 6 मन हो चांद पर इसका वज़न 1 मन होगा। दलता چې د یو شي وزن شپږ منه دی نو هلته به څومره یو دلته شپږ کیلو दुकानदार ललाट से शपग दड़ाई प्याज रागा नुचे अलता बया लाट से शपग मलता है अलता पता लगी कि दिन अब सो दड़ाई
یو دړی بیا به د پسې راشه خدای دې بې خونه باسه ما ته شپږ دړی ویلی تا یو دړی راکړه پوه شوې بې که نه نو بیا ته دلته وزن کوې دلته وګورو چې بیا شپږ دړی نو داسې کشمکش کې به لږ واقع شي چلو کیونکہ وزن قوت کشش کی مقدار پر متفرع ہے اسی طرح جو شخص زمین پر اوپر کی جانب 1 گز چھلانگ لگا سکتا ہے دلته ته ټوپ چوالش یو گز ټوپ توالش وہ شخص اسی قوت سے چاند پر بڑی آسانی سے 6 گز اوپر چھلانگ لگا سکے گا یعنی هلته به د پوړو موړو ضرورت نه ته شو لکه کور دی جوړ کو د سیړو میړو ضرورت نه تا نشته خو دې شي لګون ته زور کوو جو برابر سیدل لہٰذا وہ ایک منزلہ عمارت پر سیڑھی کے بغیر صرف چس لگانے سے انسان پہنچ سکتا ہے ٹھیک شو نا جسی چیز ٹوپ ان تکی ہوئے نو بس شپک گزا برا چت برسی چاند پر پانی اور ہوا موجود نہیں ہے وہ ایک ویران اور غیر آباد قرہ ہے اسی طرح چاند پر نہ تو پودے ہے نہ سبزہ نہ بادل اور نہ ہی حیات کا امکان نہ پیو بشتا نہ ہواشتا نہ ونشتا نہ بوٹشتا التا جون تیری گی سابر بنشوی کو کولا و دی شروعت ٹھیک شو نا کہ زیخامها قلار نئی او ٹکے دے جکڑے دے چه زمبا بیازان سر گیس ہوسا پوشوی بھی او بغیر گیس لار نشی کنی بیا وارتراوتے نشی کیونکہ یہ تینوں امور پانی اور ہوا کے نتائج اور آثار میں سے ہے پس جہاں پانی اور ہوا ہو وہاں پودے بھی ہوں گے بادل بھی ہوگا ذی-روح چیز کی موجودگی بھی ممکن ہوگی لیکن جہاں پانی اور ہوا مفقود ہو وہاں پر نہ کوئی ذی-روح چیز ہوگی اور نہ نباتات نہ بادل پوشو جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سننا ناممکن ہے آواز سے شے دے معین الفلسفہ کی ونوئی لی گا نا سڑے دا خلین لفظ اوباسی نو دا دے ہوا سره یوځای شي نو چې کله په دې سمامو کې دلته هغه کومې پردې لګېدلي د هغې سره ټچ شي سړي ته پته ولګي چې پلان کې راغی پلان کې خبرې وکړې دا یوي دا یوي هلته هوا نشته نو هلته ته خوا ته د کس ناست دی روړي ورته ووه لوډ سپیکر به ته ولګوه لیکن هغه به ستا آواز اوري نو هلته به تش په اشارو به خبرې کوي ٹھیک شولا چاړاګانو ژبه درځي جو ټیک دغه نه درځي بس بیا وتا لیکل وتا کو لیکلو باندې کولې شي چلو جہاں ہوا نہ وہ ہوا سننا ناممکن ہے کیونکہ ہوا کے فقدان سے امواج ہوائیہ بھی معدوم و منتفی ہوتی ہے جو آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے فقدان ہوا کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ چاند پر کھڑے شخص کو اوپر کی فضا دن کے وقت بھی مائل بسیاہی نظر آتی ہوگی ہوا نشتر نو کو ورز دا مجھے تو بر اسمان دا گور تک تور تیار بردخ کاری وشوی دا همون تیور تیار نخکاری اسمان نا تشین خکاری گا نا و برک جاز جی کس شیزینو آرادم طول خکاری والده برد سخکاری نا دا ورزی جس طرح ہمیں رات زمین پر رات کے وقت اوپر کی فضا تاریک نظر آتی ہے اور اس میں ہم رات کے وقت ستارے دیکھتے ہیں لہذا چاند پر موجود خلا نورت کو دن کے وقت بھی ستارے نظر آتے ہوں گے سپنگمائی دا پاسا چاہیے ورزی بم ستوری نہیں ورزی بم ذکر برا فضا سنا تیارہ تیارہ دا پوئی گی بھی کنا چاند کا فاصلہ مشہور تو یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسط فاصلہ 2,40,000 میل ہے لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسط بعد تقریباً 2,37,000 میل ہے یو شری یا 40 یا 37 دی کہ دو سے فرق وگی نشتا چپا لکاو بانے توے کینو دو دریب کسی شری نگا اور چاند کا زمین سے بعد اقرب یعنی کم از کم دوری 2,21,463 میل اور بعد ابعاد یعنی زیادہ سے زیادہ دوری 2,52,710 میل ہے لیکن یہ بعد مختلف مہینوں میں اور مختلف زمانوں میں بدلتا رہتا ہے دیکھیں تبدیلی راجی کا مداری بالکل گول نہ دے کل لریش ہے کل سشی چاند کی گرمی سردی چونکہ چاند تقریباً 27 دن اور 7.5 گھنٹے میں محوری گردش مکمل کرتا ہے اور محوری گردش سے اس کے شب و روز بنتے ہیں پس معلوم ہوا کہ ایک قمری نہار ہمارے 14 ایام کے برابر التا میاشا و رز و شپ برابری شواروز و میاش دوار برابری
ځکه د هغې مداري حرکت چې دی نو هغه هم په 27.5 ورځو کې دی ځمکې نه چې ګیر چاپېره ګرځي پوه شوې بې دا ځمکه ده دا د نور نه ګیر چاپېره په 365 ورځو کې ګرځي که نه سپوږمۍ د دې ځمکې نه ګیر چاپېره په 27.5 ورځو کې یو چکر پوره کوي پوه شوې او دا ځمکه چې په ځای چکر لګوي نو په 24 ګنټو کې سپوږمۍ چې په ځای یو چکر لګوي هم په 27.5 ورځو کې یعنې د هغې شواروز او میاشت څه دي برابر دي زمونږ مداري حرکت په 365 کې دی او د هغې مداري حرکت په 27.5 ورځو کې د ځمکې نه یو چکر دی شي 27.5 ورځو کې زمونږ محوري حرکت په 24 ګنټو کې دی د هغې محوري حرکت هم 27.5 دواړه یو شان دي ٹھیک شولا چلو باچا چاند چونکې چاند ګوره نو په یو علاقه باندې چې مسلسل 14 ورځې وي زمونږ 14 ورځې شواروز چې دي دا پې ورځ وي یا پې 14 ورځې مسلسل شپه وي نو بیا د ګرمۍ د یخنۍ اندازه یې وکړه پوه شوې پې ګرمي وي دلته خو شپه راشي ځان سره لږ یخني راوړي که نه په هر موسم کې شپه د ورځې نه یخ وي په هر موسم کې ورځ د شپې نه صحیح ګرم وي که سخت د سړځۍ موسم دی خو په دغې موسم کې به دا ورځ د دې شپې نه صحیح ګرم وي او هغه شپه به یې صحیح یخ په سخت اگر په جون جولای کې څومره ګرمي دلته پوهېږې پې خو بیا به هم د دې شپه به د ورځ نه صحیح لږه یخ پوه شوې پې نو هلته مسلسل 14 ورځې چې پې نور پرېوځي نو ګرمي د ټاپ چوته او مسلسل 14 ورځې نور په سترګو نه ویني جو یخنی زبردست ٹاپ شو چونکہ چاند تقریباً دا ہو شو اور محوری گرد سے اس کے شب و روز بنتے بس معلوم ہوا کہ قمری نہار ہمارے 14 ایام کے برابر لہذا چاند کا دن نہایت گرم ہوتا ہے اور اس کی رات بے حد سرد ہوتی ہے ڈیر زیادہ یخی جہاں سورج مسلسل 14 دنوں تک گرم شعاع ڈالتا رہے وہاں گرمی شدید ہوگی حتیٰ کہ دن کو درجہ حرارت نہایت بلند ہوگا یہاں تک کہ اس حرارت سے پانی کھولنے لگے گا کوبو پہ بالفرض یہ کرنا نا اب خٹکی کی بدورہ سے دمرا گرمی ہوئی اسی طرح جس خطے سے سورج برابر 14 دنوں تک پوشیدہ رہے وہاں ناقابل برداشت سردی ہوگی لہٰذا رات کے وقت چاند کا درجہ حرارت بے حد نیچے ہوگا بعض ماہرین کے اندازے کے مطابق دن کے وقت چاند پر درجہ حرارت 150 درجے سے کم نہیں ہوتا 150 نہ کمی گی دلته چې 40 ته ورسېدو موږ ځان ګرو بیا که نه ماشوم یو ګو د یو څه بل څه سوره ګرمي بیا هلته 150 نه چېرته کمیږي نه د ورځې لیکن رات کے وقت 0 سے 150 درجے نیچے تک پہنچ جاتا ہے چې 0 لره ورسي بیا شی واوره کېږي که نه هلته منفي 150 ته رسي د شپې پکې په هر موسم کې هر وخت کې د شپې پکې منفي 150 او د ورځې پکې جمع 150 ها کوبوي جوار سبو واوره خو دواړه قاتل دي که نه نه په 150 کې ژوند تېرولی شي نه په منفي 150 کې دا څومره خلک چې دا راکټونه ماکټونه ورته ولي او دا ورته خیجوي که نه دا دوی کوشش کوي چې هغې ځای ته یې وخیږي چې په کوم ورځ چې د مازدیګرۍ ماښامې وي نو بیا یې کنټرول کوي د دې ځای نه په کمپیوټر او په دې ذریعې سره کنټرول کوي نو چې کم ځای ته مازدیګر وبویم زمونږ کم از کم د 2-3 ورځو برابر به وي که نه یو مازدیګر په هغې مطابق یې چلی بیا ګرځوي خاص نیمې شپې ته هم نه وي یو خاص ورځې دی هم نه راولي په دې مازدیګري کې ورته چکر یې ورکوي نو څه نه څه بیا کار کوي چلو چرته ورسېدو
बहरहाल चाँद के दिन की हरारत नहायत शिद्दत की वजह से कातिल है, इसी तरह इसकी रात की शदीद सर्दी भी कातिल है। किसी जी रूह हैवान का ऐसी हरारत बुरूद में ज़िंदा रहना मुश्किल है। चाँद की रोशनी, चाँद फ़ी नफ्सी ही व फ़ी ज़ाती ही रोशन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन की तरह गर्द व गुबार, पत्थर व खाक और गैर रोशन मैदानों पर मुश्तमिल है। वो सैयारात की तरह रोशनी आफ्ताब से हासिल करता है। चाँद ज़मीन की तरह कसीब कुर्रा है, खद्राना पेरला दगा कुर्रा दा लगे मिसाल दिशी ना दिशी वो गोते वरुडे दिशी बकी दन पूरे ती उजी ना कला करा तो फलक के सापत्ते बकी। हाँ, इसलिए वो आफ्ताब की रोशनी के इनेकास से रोशन नज़र आता है। इस वजह से हमें चाँद का आधा हिस्सा जो आफ्ताब के सामने हो आफ्ताब की रोशनी से रोशन होता है, और इसका बिलमुकाबिल दूसरा निस्फ हिस्सा हमेशा तारीक और गैर रोशन होता है। चाँद की हरकत, चाँद ज़मीन के गिर्द मगरब से बतरफ मशरक़ गर्दश करता हुआ करता है। चाँद की इस गर्दश का दौरा एक कमरी माह कहलाती है। यो चक्कर जो लगी तो यो कमरी म्याश हुई। चाँद इस गर्दश का एक दौरा यानी 360 दरजात 27 दिन 7 घंटे 34 मिनट में पूरे करता है। ये तो चाँद की असल हरकत का दौरा है। बिना बरी कमरी माह की मुद्दत भी इतनी होनी चाहिए। पकार दजे कमरी म्याश की 16 रोज़ 27 रोज़ों और 200 घंटों 7 घंटे 34 मिनट में। लेकिन हम देखते हैं कि कमरी माह यानी एक हिलाल से दूसरे हिलाल तक का ज़माना कभी 29 दिन और कभी 30 दिन होता है। कल 29 रोज़ या कल 30 हुई। कमरी माह की इस ज़्यादती का सबब क्या है? यरो रयो चक्कर पर 27.5 की पूरा कही, पर 27 रोज़ों की पर 7 घंटों पर 34 मिनट की पूरा कही मंग तवले बिया म्याश याद 29 या 30 पकार 27 हुए पोज भी बदे खबर। इस सवाल का जवाब यह है कि इसका सबब ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत है। दादा देवजन गोर रश